زما د پلار نوم رستم نامه و غریب ګلي ورته په دې ویل چې دی هر چا سره هیلپ کول سټوډنټ طبقې سره دی هیلپ کولو پوډري له هر چا له به دې سالن ورکولو هر چا سره چېرته د دې پردی غوام نه د پاسول زه چې لاړم زما په پلار باندې کمبلې پرتې وې او په وینو کې لت پت و او ما دغه حالات چې وکتل نو په ما باندې ځمکه او اسمان یو شولو بس بیا زه په ځان نه یم پوه شوی 24 ګنټې تېرې شو زه پورې څوک ګرفتاري نه ده ورکړل شوې نه څوک نیول شوي دي بېګا ما له ډي اس پي صاحب خپله راغلی ما ته ویل چې زه یم اوسه پورې نه ما د ډي اس پي رینګ کړی دی نه د فقیرآباد تاڼې نه ما ته رینګ راغلی دی انشاءالله زه 100% پر امید یم چې زر به د موږ منطقي انجام له ورسو خو حقیقت د پولیس او د مدعي داسې یو رشته ده چې مدعي کله هم نه مطمئن کېږي لکه د زوی نه زیاته مینه موږ سره کړې ده دا ایماني خبره کوم لکه زیاته مینه ما سره کړې ده ټولو کنه چې دی کې بسار کې ناشته فقیرآباد موبایل اشنغره موبایل دوی بارات ناشته به کوله لکه ضروري سره نه زموږ د تاسو نه دا توقع ساتو تاسو نه امید ساتو چې انشاءالله زموږ دا وکړي موږ نه تانې وسته نن د قشرو وسته نن د وکیل وسته موږ ډېر د خدای تعالی غریبانه ډېر کمزور دي دا وراره مې د ځان له یو کس دغه شان دي زه خپله دغه شان دي ټول مزدوري موږ مزدوري کوو مزدوري کوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو مرګرو بیګا د اشنغرې پاټک سره یو سړی ډېر په بېدردۍ وجل شوی دی دا کس چې دلته به هوټل چلولو چا دومره په بېدردۍ بېرحمۍ او صفاکې ولې حلال کو دا ټول تفصیل زموږ په دې نننۍ رپورټ کې شته د پولیس تفتیش د بازار د دکاندارانو خبرې او د مقتول د ټول فیملی خبرې داسې دي چې قتل او اورېدل ډېر ضروري دي ګرانو مرګرو فقیرآباد نمبر 1 کې چې پرون کم یو هوټل مالک چا حلال کړی و د هغې زوی سره ولاړ شاسوار سره اف آی آر هم دی کړی د شاسوار نه به تپوس کوو چې دا پرون دې ته څنګه پته ولګېده چې د دې د پلار چا حلال کړی دی جی شاسوار جی دا ډیلي په دغه ټایم باندې ځي او لکه زمونږ د دکاندارۍ ټیم نه دا دمه کوي په دغه ټایم باندې نو دې د نوره کله په رنګه ټیم واغستو خو دې نن ټیم ډېر زیات واغستو نو موږ شک شولو چې دا پلار هم ولې لیټ شو نو ما د ته په هوټل کې وې زه په هوټل کې وم دا په خپله کمره کې وم مازدیګر دا دمې لخېږي نو موږ چې تپوس دپاره کس ور ولېږل نو کس ما پسې په منډه راغلو وایي ته لږ زر راشه نو چې زه څه ټایم باندې په منډه لاړم او ما دا پلار وکتو نو دا په وینو کې لت پت پروت و دا د پلار نوم سو او دا خلکو ته غریب ګل ولې ویل د ما د پلار نوم رستم نامه و غریب ګلي ورته په دې ویل چې دی هر چا سره هیلپ کول سټوډنټ طبقې سره دی هیلپ کولو پوډري له هر چا له به دې سالن ورکولو هر چا سره چېرته د دې پردی غوام نه د پاسول دا ستاسو هوټل کم ځای کې دی او دا د څومره وخت نه دی زمونږ هوټل د ګلي نمبر 1 فقیرآباد کې دی او دا تقریبا 14 سالو شول د 14-15 سال نه دا زمونږ هوټل دی خو په دې 14-15 سالو کې ته تپوس وکړه د چا نه چې مونږ چا سره 2000 غونډه کې بد نه دي کړي مونږ یو چې مونږ سره انصاف وشي زما بلا ډېر بې بدرده شوی ته چې کله تا رابطه کوله که نه او رابطه دې نه کېده بیا څوک لاړل ته چې لاړې نو بیا نور څوک وو زه چې لاړم زما په پلار باندې کمبلې پرتې وې او په وینو کې لت پت و او ما دغه حالات چې وکتل نو په ما باندې ځمکه او اسمان یو شولو بس بیا زه په ځان نه یم پوه شوی سر جي بیا پولیس ته تاسو اف آی آر درج کړو جی بیا موږ پولیس ته اف آی آر درج کړو ما 112 ته رینګ میلاو کړلو دې کې پولیس راغلو ویل دا واپس کړئ دا زموږ کیس دی نو په هغه کیس کې اوسه پورې ګرفتاري نه ده شوې جي نه څوک نیول شوي دي سی سی ټي وي کیمرې لګېدلي دي زموږ کور یې وران کړو ستا د پلار چا سره جنګ جګړه یا هېڅ جنګ جګړه نه وه تپوس کولی شي زمونږ پلار ډېر بې بدو سړی و ستاسو خو هسې د هوټل نوم هوټل دی دا ورکوټی شانتې دوکانګۍ دی دا ډېر وړوکی دوکانګۍ دی نوم یې ونه غریب ګل ورکړی زمونږ پلار ملنګ سړی و هر چا سره بس داسې و چې ښه هیلپ واله و او هوټل نوم و نور داسې هوټل نه و تاسو څو خویندې وروڼه یې زه یو یم زما 4 خویندې دي او نور د ګټې څه ذریعه شته که صرف د هوټل و دغه هوټل به د دې نه به ټکه پکه کېده دغه پلار به راسه ولاړو دغه پلار هم رانه لاړو زما د دمیز یې دغه یو پلار و او دغه پلار هم رانه لاړو زه اوس تپوس د چا نه وکړم حکومت پکې لګې دی 24 ګنټې تېرې شو زه پورې څوک ګرفتاري نه ده ورکړل شوې نه څوک نیول شوي دي بېګا ما له ډي اس پي صاحب خپله راغلی ما ته ویل چې زه یم اوسه پورې نه ما د ډي اس پي رینګ کړی دی نه د فقیرآباد تاڼې نه ما ته رینګ راغلی دی زما پلار مړ شو زه چرګ نه دی حلال شوی نه ګډوري حلال شوی دی زه غریب سړی یم زه تپوس نشم کولی د خپل ځانه تاسو بس مهرباني به ستاسو په ترو باندې که څه کېدی شو او تاسو بیا راله وکړئ جي
پولیس وایي چې موږ دې کې کوشش کوو که نه ای وایي چې موږ ملزم هم نیسو خو که فرض کو ملزم ونیسي نو وس ضرورت خو دا دی چې بیا به تاسو وکیل هم نیسئ د عدالت خرچې به هم برداشت کولی شئ دا هر څه کولی شئ تاسو جی زمونږ د یو ټیم رزق پسې حیران یو ساري وځو ماښام راشو مونږ لانجو کونجو والا نه یو نه زما پلار لانجو کونجو والا و په بازار کې بچا دوه درې خبرې بدې وکړې موږ به ورته ویلې سبا چې ملزم ونیوي شي او عدالت کې کمې خرچې کېږي تاسو کولی شئ هېڅ هم نشو کولی موږ ډېره جسخرې کیو موږ ډېره جسخرې کیو موږ لانجو کونجو والا نه یو خو پته نه لګي چې دې ظالمانو ولې زما پلار سره داسې ظلم وکړلو ډیر ظلم موږ سره مطالبه دې سره د پولیس نه مطالبه مې دا ده چې دا کوم مجرم چې دی د دې نه دې تپوس وکړی چې دې زما د ولې موږ کور یې ولې وران کړو دې څه ظلم زما د پلار دې سره کړو چې دې داسې ظلم وکړو لکه د ګډوري راته حلال کړو دا زما ترونه ولاړ دي تپوس وکړي زما د پلار چې زما پلار څنګه سړی و که چېرته چا ویل چې دا بد سړی و نو بیا صحیح ده زما پلار ډېر بې بدو سړی و تاسو څه نوم دی جي او رستم تاسو څومره وخت نه پیژنده دا څنګه سړی و بسم الله الرحمن الرحیم زما محمد اسلم نوم دی ان سی 48 کې زما وده چې کومه جی استا زه رستم زما ترزوی دی او رستم تقریبا ورکوټ یو ځای راغړ شوی منګه یو ځای بچپن نه یو ځای راغړ شوی زوی چې تا ته کوم وی 14 سال خو دی 14 سال په دې خپل دکان کې وشو د 14 سال نه مخامخ دی بل وټلو دلته موږ ډېر واړو بچپن کې موږ تللو تقریبا 12 سال موږ ته زما 44 سال عمر دی اوس دوی به د هغه وخت نه دی ولته خپل کاروبار کړی دی او کاروبارین خلک دي خو انتهایی غریبانان صدقه پکې نشته دویمه دا رایه ده چې مثال تاسو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو بر وخت راځئ او ډېر ښایسته دغه چلوئ الله پاک دې تاسو سره ښه وکړي او الله پاک هم بچي نیکه ملکه زه دا غواړم چې د خلکو سره انصاف وکړی شي او انصاف تقاضې دوه طرف نه پوره شي دیو اول تپوس هلته وکړی شي چې څنګه دا رستم څنګه سړی و که زه اوس ویمه نو زه به داسې ویمه چې دا زما ترزوی او زما نه هلته یې تپوس وکړی شي انشاءالله تا ته به پته ولګي شي دود کا دود او پانی کا پانی د بازار خلکو خو ډېر زیات تعریف کوي چې کوم ما ویډیو ورکړی او په هغې کې سټوډنټان کمنټس کوي د ګورنمنټ کالج چیرې موږ به ډېر زیات خیال ساتو په کم ریټ به هم دغه روټۍ راکوله طبیعت هم ډېر ښه ستاسو هغه څه وایي چې جنګ جګړې که چېرته کېدی شي دا 110% دې سره زه اګري ځکه نه کومه 110% ځکه نه کومه چې دا زموږ ترزوی انتهایی ښه او ښه نه ښه او بهتر نه بهترین نو د سټوډنټ به چې کوم د سټوډنټ به راغله چې هغې سره پیسې نه وي نو الحمدلله هغې د پیسو نه بغیر هم دې له ترکاري ورکړې مخکې یو جنګ جګړه شوې یو انشاءالله دا چې پیدا شوې ده الحمدلله څوک به دا ونه وایي په اشنغرۍ کې په هر ځای کې تاسو د دې تپوس کولی شئ دې جنګ کله نه دی کړی د پولیس نه ستاسو امید شته چې دا کیس به یاره انشاءالله موږ د پولیس نه امید شته خو چونکې موږ اعلی حکومت ته ویو چې وزیر اعلی شو منسټر صاحب شو کرایم والا شو چې څومره دي موږ هغې ته درخواست کوو ریکویسټ کوو چې مهرباني دې وکړئ چې موږ سره څومره ظلم شوی دغه ظلم بدل په دوی رانه پخپله والي چونکې چې موږ ویلو نو دوی نه پخپله دا ښایي چې دوی راله والي انصاف دې وکړي شي امینه دا راته ووایه تا خو رستم سره په دې هوټل کې 15 سال کار کړی دی که نه دې څنګه طبیعت والا سړی و دا ډېر عاجزه طبیعت والا و بل د دې زوی نه ورسره ما ډېر ښه ټایم پاس کړی دی لکه زما ټایم هغه سره په دوکان کې ډېر زیات تیر شوی دی بل لکه ما سره هم خو نور شاګردانو سره هم خو چم گاونډ کې هم خو لهجه هم ښه وه لکه عاجزه سړی و هر سړی ته خوشحاله بس پولیس طبقې له هم پته ده چې دا څنګه سړی و ټیک ده لکه زموږ داسې هوټل و که نه چې دې کې به سهار کې ناشته فقیر آباد موبایل اشنغرۍ موبایل دوی به راته ناشته به یې کوله لکه ضرري سړی نه و نو څه دونه ظلم ولې کېدی شي بیا چې حلالولو پورې خبره ورسېږي بس الله دې خیر وکړي که نه داسې بد خو د چا سره نه کړي او نه په خاندان کې داسې بد چا سره کړي دي الله دې وکړي چې بس دا کس مخې ته راشي او بس زمونږ خو د حکومت نه هم دا خواست دی چې سړی ډېر عاجزه دی بل د دې ایماني خبره ده د څلور لوریانې دي او د یو زوی دی شهسوار د ګټې وټې بالکل څوک نشته دی تاسو سره بیا رویه څنګه د شاګردانو ولا د بچو په شان دی ما سره خو د بچو نه هم زیاته رشته وه خو حالان کې دا 16-17 دین وشو نو ما خپل دوکان ګولاو کړی دی نو دا 16-17 دین چې وشو نو زه ته یې خو اورېدله ما پسې خپل هم ډېر خفه و لکه د زوی نه زیاته مینه مونږ سره کړې ده دا ایماني خبره کومه لکه زیاته مینه ما سره کړې ده خو خبره ده چې مال الله پاک خپل روزګار راکړه زما رزق دلته ختم شو نو پرون چې راته یو کس رنګ وکړو چې داسې چل شوی نو زما د خپو نه تر اوسه پورې ځمکه تښتېدلې ده امید شته چې ملزمان بونی انشاءالله رب نه د امید ساتو چې وبشي انشاءالله حنیف الله دا کوم د غریبو هوټل مالک چې دونه بې دردۍ سره حلال شوی دی که نه دا څنګه سړی و تاسو نه وخت نه پېژنده ډېر وخت بس الله طرف ته یو سړی مثال کې الله طرف ته
حالات د انسان چې کوم دی د الله خپل حق دی او د الله طرف باندې بس حالات راغلي حالات سم شي په دې باندې د الله پاک چې کوم دی دوی استقامت دې چې د کوم دې دغه نو د کوم دکانداران چې دې سره به دعا سلام ساتل سره په ټول سره دعا سلام او خسړې او بد سره نو هر چا چې غریب سره براله هغه ته واچو نه بچره دیوانه براله هغه ته ترکاری واچو سړی بد سړی نه سړی خسر بیا دا چاډیر ظلم نه کړی دا لالون بس الله دې وسره چې بل شي دا دې چې هر چا کړی او ډیر بدی کړی ځکه مسلمان دی کنه او مسلمان رور دی نن مسلمان چې کوم دی دغه یعنی یو مسلمان بل مسلمان خاصي بل خپل رور چې کوم دی دغه صدقه خپل رور چې کوم دی سرجی دا راتوي پرون چې د کم غریب ګل هوټل مالک علال شو دا سکیسو او د اوسه پورې ست تفتیش شوی بسم الله الرحمن الرحیم. دا غریب ګل هوټل دی د ګورنمنت کالج چوک نه په طرف د رضاک روډ دلته یو هوټل دی چې بای کې زیاتر سټوډنټان او دا غریب راځي نو ډېر زیات مشهور دغه دی دغه مالک رستم ولد اسمت الله چې عمر تقریبا 49-50 سالو بیسیکلی خو د محمد سودین کې دی او دلته دا هوټل کې د دوی په ان شاء الله هاستل دی بیک سره چې پای کې تقریبا 13-14-15 داسې کمرې دي زیاتره پکې سټوډنټان دي خو یو کمره دویم د آرام دپاره پکې ساتلې وه پرون اطلاع میلاو شوله موږ د اطلاع په پیش نظر هلته لاړو چې موږ کتلو د رستم د غریب ګل هوټل والا لاش پروت و چې هغه په تیزدار آله چاقو چړې سره هغه وژل شوی و کرایم سین یونټ هم رالو وقوه موږ په مختلفو زاویې سره وکته څه ضروري داسې څه کوم شواهد وغیره هغه هم موږ ته تر ګوتو شو هغې نه علاوه د تفتیش زاویه مو وسیع کړله او په مختلفو زاویو سره مو دا کار شروع کړی دی تقریبا د کمرې له راغلی دی خپل کمرې له څه شپږو بجو نه بعد راغلی دی او موږ ته داسې مشکوک سی سی ټي وي فوټیج میلو شو چې پای کې یو هلک انټر کېږي دا پلازې له واپس بیا تقریبا 17-18 منټ بعد واپسي کوي نو دا هم د په دې هم کار کو ټیکنیکلی هم کار کو په مختلفو زاویو سره مو کار کړی چې مونږ مین ملزم له ورسو دا کیس منطقي انجام له ورسي اسې داسې کیس چې کوم ویله علالول لکه دا لږ ډېر زیات داسې سخت شانتي کیس وي نو د دې ورسا سره هم تاسو میلاو شوي دي داسې داسې تنازع وه چې دونه ظلم چا کړی دی ورسره واقعي د عام د مرګ په نسبت په چاړه یا په داسې تیزدار آله سره چې انسان ووژل شي د نورو نه ډېر زیات ګوچ همغه مرګ وي که په ګولم شي مړ شي او که په تیزدار آلې سره ولګي هغه هم مرګ وي خو بیا معاشره لږ ډېر زیات تاثر د دې شي نه اخلي او داسې وي چې ډېر سخت هغه میسج خور شي په معاشره کې چې په فلاني ځای کې سړی حلال کړی شوی دی نو دا بالکل په تیزدار آلې سره حلال شوی دی د دې ورسا بالکل د دې زوی موجود د دې والد صاحب هم موجود فیملی ممبران هم موجود د دوی داسې څه قسمه مسله بدی دشمنی تر اوسه پورې نه رامخېله شوې دي خو پولیس انشاءالله په مختلفو زاویو سره روان دي امید لرو چې زر تر زره موږ د کیس ورکاوټ کېدلو ورسو د دې مقتول چې کوم ورسا دی ای د پولیس نه ډېر ګیلمن وایي وی چې یاره مطلب دا د دویم ورځ ده او پولیسو څه پورې موږ له څه کړي نه دي تاسو څومره پر امید یې چې دا کیس به ټریس شي انشاءالله زه 100% پر امید یم چې زر به دا موږ منطقي انجام له ورسو خو حقیقت د پولیس او د مدعي داسې یو رشته ده چې مدعي کله هم نه مطمئن کېږي چې 100% د هغې کار وشي د هغې ملزمان وشي یا د هغې چې کومه ریکوري په پراپرټي کیسز کې نو الله مدعي مطمئن شي ادروایز د پولیس ډېرې هلې ځلې وي په مختلفو انګلو سره پولیس خپله خواري کوي که هغه تفتیشي زاویې دي که اپریشن پوینټ اف ویو دی که ټیکنیکلی د پولیس هغه که آی او دی که ایس ایچ او دی که بیټ افسر دی خپله خواري او دغه کې خو مدعي له کلم په نظر نه راځي هله ورته راشي چې د هغه کار 100% وشي انشاءالله مدعي سره زما رابطه وشوه زه هم خپله په موقع موجود وم دې نه بعد چې کوم د نور کار داسې مخې له راغلی پای کې موږ خپله ما ایس ایچ او ایون چې پاړی پوري ایس ایچ او هم په دې ټیم کې شامل کړی او لګیا یو امید لرو چې انشاءالله موږ به زر ورسو ورته شهسواره د ستا والد صاحب سره لکه پرون خو تا مړ ولیدو دې نه مخکې د ورسره کله ملاقات شوی څومره مخکې د سره زه ټوله ورځ دکان کې یم او دا مازدیګر چې شي نو دا 5 بجې 5:30 بجې دا دمې رخیږي پرون ورسره ستا څه خبرې شوې وې اخري پرون ورسره زمونږ دا خبرې شوې وې چې د دې یو ماما د عمرې نه را روانو او دې ما ته ویل سبا به ځای د عمرې له دغه له ورځمه دغه معلومات را سره کړی نورې ما سره دې څه خبرې هم نه دي کړې موږ دکاندارۍ کې لګیو ته خو مشر زوی مې و دکان کې به مې ورسره داسې داسې ذکر تا سره کړی چې چا سره څه خوله وهلې یا چا نه یره یا سترخه دې سره زه دکان کې وم که دې چا سره لانجه کونجه کړې په هغه موجودګۍ کې زه وم دې په ټوله ورځ کې په دا 10 کاله وشو زما هم د پلار سره چې دې اوسه پورې چا سره دویمه خبره هم نه ده کړې
ستاسو څه نوم دی جی چې زما نوم ګلداد دی ګلداد رستم ستاسو زما ورور دی مشر کشر ما نه کشم دا څه کیدی شي لکه دونه ظلم چې څوک کوي کنه یو خو مرګ وي بیا حلالول وي څه کیدی شي دا جګړه مګړه کړې دا څه کړې دي چې په کزو یم کنه چې رستم چا سره بیخي د خولې بحث هم نه دی کړی او نو رستم د دې وعده و بس خپل دوکاندارۍ خپل غریبۍ خپل مزدورۍ سره به د تعلق و خپل هغه سره به کار و که چې د غریب به ورته ودرېد سرجي همداسې رخصت کړی دی او که چې د پوډري به ورته همداسې دغه بېنوای نه دی رخصت کړی رستم ډېر د حاجي صاحب ته ډېر د منل صادق او ځان باندې غریب ګل نوم خو د شوروم په غریب ګل باندې دی نه حتی چې موږ په نورۍ کې هم بس نه دی کړی بارۍ خلک خو پرېږده نو چا چې ظلم کړی دی سرجي نو ډېر ظلم یې کړی دی زموږ د تاسو نه دا توقع ساتو تاسو نه امید ساتو چې انشاءالله زموږ دا وکړي موږ نه تانې وسته نه د کشرو وسته نه د وکیل وسته دی موږ ډېر د خدای تعالی غریبانه ډېر کمزور دي دا وراره مې ډېر ځان له یو کس دغه شان دي زه خپله دغه شان دي ټول مزدوري موږ مزدوري کوو مزدوري کې نو سرجي موږ به چا څه ساتېدو کوو ايش هوټل والا مزدور بس یو چا د خاني بس یو چا د مسجد بس نو موږ تاسو سرجم نه کولای شو زموږ د پولیس هم دا درخواست دی زموږ د نورو مقامات هم دا درخواست دی چې زموږ مکمل مرسته وشي ګرانو مرګرو تاسو د رستم د رور بیانم واورېدو د ترزوی واورېدو د دې واورېدو خو موږ ګورو داسې انټریس کیسونه چې کم دي د هغې تعداد پېښور کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سابقه وخت کې داسې غټې غټې پریس کانفرنس شوي دي او په هغې کې د پولیس افسرانو د خولې نه دا خبره وه چې یاره دا ډېر هائی پروفایل کیس و او په دې کې بیا موږ ټیم جوړ کړو او په دې کې بیا انویسټیګیشن وشو نو داسې دوه درې ویډیوګانې زه خولی شم تاسو سره ما سره په ریکارډ باندې دا شته چې پولیس افسران پریس کانفرنس کې کینوي دا هائی پروفایل کیس و ځکه موږ ډېر ټریس کړو نو دا خو هائی پروفایل کیس نه دی خو دا د دې ملک خلک دي انتهایی عاجزان دي تاسو دې خبرې اورئ چې د کچرو خرچم نشي برداشت کولی څلور لوریانې وې دغه سړي د یو سړی د ګټې وټې نو هائی پروفایل خو کیس نه دی خو زما بیا هم پولیس افسرانو ته دا ریکویسټ دی چې دا هائی پروفایل کیسونه خو مخامخ ټریس کړي خو د دې غریبانو کیس ټریس